ګرانو ملګرو زمونږ زیات خلک حدیث کې دا ډېر حدیثونه کې دا حدیث ډېر زیات استعمالوي چې صفایي نصف ایمان دی نو اگر چې ډېره ښکلې خبره ده خو ملګرو په دې لاره تېرېدمه نو دا مې وکتل چې دا ټیمې والا اهلکار لګیا دي او دا صفایي کوي که نه دا ډسټبین دلته په دې تنګي روډ باندې پروت دی او دا ټول یعنې چې تاسو وګورئ دا د تنګي روډ ډېر بیزي شهره ده او ډېر د بزنس لوی هب ګڼل کېږي په چرڅه کې چې دا غفور مارکیټ دی دا تاسو وګورئ نو په کار د دکاندارانو له هم دي چې صفایي نصف ایمان دی خو کم از کم چې تاسو دومره بینګ ا هیومن او بینګ ا مسلم سوچ وکړئ چې دا ښځله تاسو دلته لاندې غورځوئ دا تاسو په دې ډسټبین کې دا ولې نه غورځوئ چې لکه دا تاسو راشئ دومره کړه وکړئ د خپل محلې نه د خپل دکان نه ښځله راوچته کړئ او هغه تاسو راشئ په دې سړک کې وغورځوئ نو تاسو وګورئ مونږ وایو صفایي نصف ایمان دی خو چې تاسو وګورئ که نه نو د انګریزانو په ملک کې یوازې حکومت صفایي نه کوي هر سړی او هر کس چې کم دی هغه د خپلې محلې او د خپلې علاقې د صفایي خیال ساتي نو زه د خپلو مسلمانانو وروڼو ته درخواست کوم چې د خدای د قهر نه ویریږئ دا ټیمې والا هم انسانان دي او تاسو ته دا دومره غټ ډمپر والا پروت دی ډسټبین چې دا ټریکټر دی نو دا تاسو دونه راشئ نو الله تعالی مړونه شنه کا او چې تاسو دلته دا غورځوئ نو خو دا په دې ډسټبین کې دننه وغورځوئ که نه په دې باندې تاسو څه کمیږئ نه او تاسو انسانان یې که ځناور یې زما دا ویډیو چې کم ملګري ګورئ دا سپیشلی د غفور مارکیټ د ایریا والا د ټول دکاندارانو سره دا شیر کې چې دا تاسو انسانان یې که ځناور یې خرې چې لکه تاسو دا ښځله دلته غورځوئ نو تاسو له پکار دي چې دا تاسو په دې ډسټبین کې وغورځوئ که نه لکه دا ګورئ دا ډسټبین دلته پروت دی او تاسو دا ښځله دومره د خپل کور نه یا د دکان نه راوړئ او هغه تاسو دلته بار په دې ډسټبین سره خواته غورځوئ نو تاسو له پکار دي چې دومره تاسو دا ښځله راوړئ نو کم سے کم په دې ډسټبین کې یې اچوئ ګرانو ملګرو بیا هم درته ریکویسټ کوم چې د خدای خاطر وکړئ دا علاقه دا زمونږ علاقه ده او مسلمانان یو نو وګورئ نو د انګریزانو سړکونه کوڅې لارې به صفا پراتې وي او د مسلمانانو چې ایمان دی او حدیث مبارک دی چې صفایي نیم ایمان دی نو هلته به بلکل ملک په داسې ګنډیر پروت وي او دا صفایي حالات دي چې لکه دا تاسو دومره راوړلی نو کم از کم بینګ ا مسلم بینګ ا هیومن سوچ وکړئ چې دا به یو ورکر په دې باندې بیا لګیا کېږي او دا به په دې ګاډي کې دننه غورځوي نو تاسو د خدای د قهر نه ویریږئ چې دومره راوړئ نو کم از کم دا په دې ډسټبین کې دننه غورځوئ بارې مه غورځوئ د حیثیت زما چې کوم دی نو ډېر د ورکوټې کورنۍ دی ابجان یم خو یو شهري یم او مسلمان یم نو زما خو خپل وس دا دی چې ما په هر څه ویډیو کړې ده او ډېر الحمدلله خلک دا زما د ویډیوګانې خوښوي یم خو زه بیا هم ریکویسټ کوم چې زما دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړي او سپیشلی د غفور مارکیټ د ملګرو سره چې د چا هم په دې کې ملګري وږي ته دا وټساپ وکړئ چې تاسو ځناور مه جوړوږئ او انسانان جوړ شئ او دا چې کوم دی دا ګندونه راوړئ نو دلته دا په دې ډسټبین کې اچوئ ویډیو ته بجان د طرفه چېرته چې اوسئ ښاد او باد او خوشحاله اوسئ